نه نه هیڅ یې نه دي ویلي دا ویلي چې د سره داخله مو زه غریب سړی ما کور واس نشته بیا بیا خدای خوشحال سره تاسو سره د انجکشن دا په واخلې د سړی دې ته وي څنګه پریکټیکل سړی نو ټیک دی چې په بار هغه انجکشن یې غوړي دې سره لا دا وایي وزاره به وشو او چې دې نه چې انتهایی دین آماد محمد بلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمة التامة والدعوات المستجابة عاف محمد بلال من نفوس الجن وأعين الإنس وقوة الأبزور بدل كتير زور توكل وقدر شبا چچا وقدر مكمل څومره زور یا ټولو خبره څوک بچي تاسو هندوان یو که مسلمانان یو هندوان یو څو کسان یو درې څومره وخت نه ورسره یو څلور میاشتې وشوې تاسو ورسره یو تاسو دغه څه تکلیف ورکوو ورته چې کوی ته تغاو کوټه سر تغ ډې پرګدو شي وای خېجای هر کیسه تکلیف ورکو چاډې ته بوڅو چاډا او پڅ راخلو هر کیسه تکلیف ورکو چاډا ور سره خلو په چاډې واغو او سره واغو بچي دغه در څه ظلم کړی مو بچي څه زولي دغه چیرته څه زولي قبرستان کې دغه په قبرستان کې څه کول ونه و رښتیا پور وسته شي با وړا وای سي انار خزا پرې دغه بیا پښتنه ګدا بیا رښتیا څه کول قبرستان کې ونه و خلا مور تو ویل چې د تنور چوم ماته لرګي پکا دي دا لاړو خځه راخسته ونه ویلا اخی کی مدري بچو زخمیان یې کړو نه ونه ویلا ونه راخسته ورکه واچو نه په ونه کې تو بچانو څه نه میوي اندوانو کنه د یو دغه بنیشور کمار یو دغه خا بیا بل یو بومرا یو ته کرشنا د زخمیان کړي کمره کړي نه ویلې دی به مړی کړي ونه ویلې دی کنه ونه کې دو ژوند دیو خو ونه بیا راخسي ورکه چولې او تو بچي بیا پکیو بیا کمره شول او تا ولت سنه ما ولت دیوا عمر دې څومره دی عمر به 86 سال و در سره څلور میاشتې وشوې نو دا خوړندوکی بچی دا خو نه پوهې دا خو نه پوهېدو که دا پوهېدی دغه به تاسو له تکلیف در کړی وی حاجي صاحب زه خبره وکړم دې کې دور عقل نه و چې ته څوتې خلک یې چې قبرستان کې ونې ما وای دا چې عقل وی خو بیا به داسې کار نه کولی که نه بې عقله و که نه خو ځکه یې داسې کار هم کولو اوس دا دې ووایي که نه پلار دې ووایي بل دې ووایي دغه چې عقل وی دغه به نه وهلی بې عقله و که نه هغه خو خیر ده زه پوره بیله خبره شوه بد یې کړي چې تاسو بچي یې زخمیان کړي دا وګوره په ډاکټرانو باندې غریب ګرځېږي جټکه پرې راځي تاسو به ورته ویلي چې موږ پیریان یو دغه باندې ګولو علاج مه کوه تاوان خو به کم از کم نه کېدی که نه تاسو به ورته خبرې کړې وی که نه 1 لک روپۍ دا اوس 1 لک دا اوس ولګي څلور میاشتې څه چې تاسو څه کولو دا ذلیله و خیر د ذلیله کړی به وی وهلی به وی چې څه تاسو خوا خو هغه به کړی وی خو د پلار ته به دې ویلی چې موږ پیریان یو موږ یې زخمیان کړي یو دا ډاکټر له مه بوځه انجکشن یې ورته مه وهغه علاج ورته مه کوه کم از کم دوره ښه سره کو تا نه مې ورته وویلو بس دوره ښه خو بس وي که نه ښه اوس یې پرېږده بچی ښه اوس خو ما خبره منو که نه هغه کس راولې ما ته هغه کس راولې کم یو کس هغه څه کم یو هغه څه هغه خوله چې وهلې هغه نه څه غواړو هغه ته لږ راوله څه شی ته بہت بدتمیزي ما کوه نه به کوي بچی په پرتګا دا ته نو چور شه دلته هغه غلط خبره ما کوم کنه زه ګورین زه خو تاسو سره په مینه محبت لګیا یم زه تاسو سره څومره په مینه محبت لګیا یم زه خو پیریانو سره نه بیا سخت ظلم کوم تکلیف ور کوم زه تاسو سره زه پیری ګوره داسې کوم چې شرمونه بیا شرموم چې په خوا خنځي بیا زور خو چاوړی نه زه تاسو سره په مینه محبت لګیم د پلار غریب دی چې په ډاکټرانو بیا نه ګرځي یا ورور دی تاسو د الله کلمه وایو مسلمانان شو ان شاء الله دنیا او آخرت به ښه شي دا ړندوکی که پوهېدی او عقل یې په مزغو کې وی بیا به تاسو نه زخمي کولی ښه دا به تاسو نه معافي وغواړي
بیا به تاسو ورته خپل بچي پرېږدو هغه کو معاف یې کو او نور تکلیف ما ورکوو مسلمانان خو دغه الله نه معافي غواړي که نه نو ته خو مسلمان نه یې که نه کافر یې که نه نو ته چې ما بچی یې قتل کړی دی هغې معافي خو بیا تا نه غواړي خیر څوک شته به غواړي دا ړندوکی خدای ونه غواړي بیا خدای ونه غواړي زه به یې نه غواړم بس زه یې نه غواړم دغه په سر کې بس نو موږ د نه غوښته چې دا ړندوکی و دا ناپوهه و نه پوهېدو بیا دپاره به داسې کار نه کوي تاسو مسلمانان شو انشاءالله بیا به مسلمانانو سره تاسو مینه محبت کو اجازت نه کوم کیدای شي نه دنیا او آخرت هم ښه شي کلمه نه یو نه خیر ده نشته ورباندې دین چې کوم دی د دین اسلام دا په زور نه دی که په خپله خوښه کلمه یو مونږ صرف وینا و که یا یو ټیک تو که نه یو یا نور دوه نه تاسو دویم یو بچی چې دنیا د جنت د تلو ورته موږ ذمهواري کوو انشاءالله چې تاسو به جنت له تلو ولا جوړ شو جنت ته انشاءالله بالکل کلمه مې ویلو زه به څم کلمه مې ویلې که نه کلمې سره به زه څم الله پاک چې چا کلمه وویله لا اله الا الله هغه باندې جنت واجب شو نو زه به څم لازم به درومم دوزخ ته به نه دوزخ له مسلمان نه درومي ښه ولې نه درومي نه څي که نه نه څي ما بس ته ما خبره ومنه مسلمان چې کوم د هغه دوزخ له نه څي هغه کومه ګناه وکړي هغه ګناه سزا میلاویږي نور دوزخ له نه څي ګناه داسې انسان نشته چې ګناه یې نه وي کړې موږ خپلې ګناه خبره نه کوو خو تا ته موږ دعوت درکړو چې ته مسلمان شو دا ړندوکی پرېږده مسلمانېږو انشاءالله جنت له به تاسو تلو ولا جوړ شو دنیا او آخرت به لاړ نه شو بیا چې لاړ نه شو زه دې ذمهواري کوم ګارنټي درته ځکه چې دا الله تا چې څومره ګناهونه کړي الله پاک دا ټول معاف کوي تا چې څومره ګناهونه کړي دا به ټول معاف کوي چې تن جنت له نه ځې نو بس بیا دې مونږ هم مدرومو جنت له انشاءالله زه دا ګواهي کوم چې کافر کلمه وایي مسلمان شي هغه به جنت له لازما درومي جنت په تاسو واجب دی ښه تاسو به درومو صحیح کلمه به وایو مسلمانان شو آینده لپاره به دا غلطي نه کوي او تاسو دغه ړندوکي له تکلیف ما ورکوو د ورور غریب سړی دی چې په ډاکټرانو دغو باندې نه ګرځي ښه منو مې خبره که نه زه به تاسو انشاءالله میاشت بعد بیا هم راغواړم بیا بېرته دغه سړي په ژبه باندې خبرې کوم خو دغله بیا تکلیف ما ورکوو کلمه د زړه نه وایو چې مسلمانان شو شیطان خفه شي او الله راضي شي صحیح که نه شیطان به چی کوو خفه کوو به و الله به راضي کوو ښه میاشت بعد به راځم به زه پوه بیا به تا ته ستړي ماشین کوي او تاسو له به ښه په مینه محبت غواړه بیا کوي ښه غواړه بیا کوي یعنې پښتون یوه ژبه بس صحیح شوه ښه ما دغله بیا تکلیف ما ورکوو کلمه تېره کړو چې الله راضي شي او شیطان خفه شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم مونږ درې واړه مسلمانېږو د زړه نه مسلمانېږو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان راوړو آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيري مونږ کلمه وویله د زړه نه مو ویله اوس قسم خورو په الله باندې چې بیا به دغه ړندوکي له مونږ تکلیف نه ورکوو خپله مسلمانان شو نورو ته به د کلمې دعوت چلو دته به مونږ یو قسم تکلیف نه ورکوو وعده شوه که نه راکړه وعدې لاس یوه سجده الله پاک ته ولګوه چې الله راضي شي چا سجدې څوک حقدار دغه ته یوه سجده ولګوه وایه سبحان ربي الاعلی سجدې حقدار ته یې دې نه بعد به مونږ شرک نه کوو بدعات پې نه کوو صرف د الله عبادت په کوو د هغه الله چې کوم ځمکې او اسمانونه پیدا کړي بس صحیح شو بچه ورکو ګوتې ځای دغه بدن نه روزو بچه ټول بدن ورته خلاص کړه ها ورکو زور ټاټ ورته وکړو زور اله ورکو زور ساله اله ورکو زور ها 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 څه نوم دی محمد بلال تو خو وخته نورو نامې نه یې اخیستې داسې ګاډې واډې نامې خو یې نه وې اخیستې چې پلانی او ډنګړی و دا صحیح شو یو ځل ایت الکرسي ووایه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له
السماوات وما في الأرض اکثر من ذا موږ سره الذي خلک يشفع دشمنی عنده إلا کې چې بإذنه ډاکټران ما یادوه بين أيديهم دا وما خلفهم وسوګره ولا شاټونه يحيطون ماټونه إلا بما ورګي شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي چوف مخ راوګه ټول اوس ته بدن څنګه یې سپک شو صحیح دی خبر دا علاج په بند کا ها دغه نه تقریبا چې یو کال ورته علاج کړو خو علاج دا نه دی یو کال وشو تر څلور میاشتې کنه 100 روپیا وغوښتي یاره تقریبا څلور میاشتې ور یو کال نه یو لک روپۍ خو د ما ولګي دي انګو کې من ډېر وګرځولو دي ته مو مطلب خبره تقریبا یو مدینه او یو مدی ته راوستو اور بسې مدویم زلا خبره بیت الله ته مو دا و نه بش پورې په دوه ځلو کې نه یو لک روپیا ولګي دي یو لک روپۍ دا خبر دا من لاړې دا یو په دبل څه نه الله الرحمن الرحیم دا محمد بلال نامه کاست دا ویډیو تاسو هم کته دغه تقریبا د دماغ ول علاج کولو او دغه باندې به یو قسم جټکار اتله بهوشه کېدو به نو دغه ول پته نه لګي دا دغه څه چرته مرګي چې دغه ته ډاکټر نه علاج کولو نو دلته موږ راغوسو دغه باندې یو درې جناتو چې هغه او هندوان په ویډیو کې تاسو بیان واوریدو هغه جناتو سره موږ ډیره نرمي وکړه مطلب کلمې تم جوړ کړل مسلمانان شو نو دا تقریبا 40 دن بعد راغله الحمدلله پلار به تصدیق وکړي دا څنګه په خیر سره څه تکلیف وشو دی و د مرګیو بیماری ورسې ز خپل انګو سره تعلق ساتم منما قسم دی کنه او دا مرور دی دی ته تقریبا د سیو چې د یو کال خواجه یونس نه ما علاج وکړ ټبګری ګارډن نه او اوس خدای د الله رحم دی ورسې تقریبا 40 دن مخکې متا تر وسته ورسې دی او دا 40 دن بعد سره لو د الله کرم دی ورسې او د تا په مهنت سره خبره شکر دی او اوس الحمدلله دا بالکل صحیح شوی دی او کوم څه تکلیف کېدو دي ته خو به تکلیف دا خبره سي دی به بجړکې راتلې ډېرې زیاتې انتهایی دا تقریبا 3.5-4 مهینې د سیوې څخه خبره سي دی بالکل د هر څه نه وسته او د جنم باغ خبره گاډي ورته نیولو مله خبره خواجه یونس تم بر واستو کوم انجکشن وي څنګه هم بدی ته ویلې شپه اورې او دوايانې نیل منځ ته پریدولو تاسو دا پته نه د جنات نه مو ته بالکل د هیڅ د دې خبره مله خبره مو ته سر دا پاته نه ویلې سي د کوم ایکس رے بار د ما ورته وکي غو دا خبره کوله غوړي سره د دې مرګي دي او مانس کې مرګيونه خبره مسله د جناتو وته اوس خو غجین مونږ بیا حاضر اوس بالکل او ودغه محمد بلال بشک بالکل نو ته مطمئن یې الحمدلله 100% مطلب دا مرګي نو دا پیریان او دا پریانو بالکل ته چې دغه منځو ولک سو کنه شر باندې کېدو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یو ورځ داسې چالو چې زه مازدیګر المانځه ته لاړم نو څوتی مولوي صاحب سلام چې واړولو نو په ما باندې دا جن راغلو ما نه مخکې یو کاس ناستو مشر هغه ما راونسو نو ما ډېر جوړ ویلو چې ما جوړ ویلو نو څوتی زه چې به داسې 20-25 منټ بعد شولو چې کور کې هوش کې راغلم نو زه کور کې پروت وم اما دې ته ویلو زه خو جومات کې وم زه کور ته څنګه راغلم دې ویلو چې څوتی تاسو ته جمعیت کې تا کاس ډېر جوړ ویلو که نه ځکه دې د وجې څوتی راغلی زه په یوه شپه څوتی شپې 12 بجه وې څوتی ما ته د اتش متیازې باندې کې دې سوزکې ونسته یو دا شو یو موبایل روړ شو زه هسپتال ته بوتلم څوتی پیپ یې راته چړاو کړو شپې به ما پیپ و سبی به وتی و ډاکټران هم اریان شولو چې دا خو ډېر اصلي پیپ دی دا څنګه یې وځي بیا یونس ډاکټر ته راوستم یونس ډاکټر ویلو چې تا په دماغ باندې یو چینجی لګېدی دی دا چې د وینې ولې راګې ته منځ ته لاړ شي نو ته راپرېوځې هغې نه ما یو کال علاج وکړو داسې ګولیانې ما ته راکړې وې چې ما به وخوړلې ما به یې څښل دا معده داسې کاڅ وتی ښې به یې چوړې کا او داسې انجکشن یې راکړې وې چې ما به دې راګې کې ومنډلې نو هغه به دې راګې کې وې نور به ما باندې نشه وخته نو زه دومره یونس ته یم چې تا سره مو څه تکلیف کړی چې تا مو ته نه پوهېدلې نو ښه به د صفایلې چې دا نه پوهېږم نو ما ته څه شي ته رسې نو حاجي صاحب ته الله ژوندی لري مرونو ټول مسلمانانو سره چې وساته چې یو متي زه ورته راغلم ټیک ټاک شولم او خپل د کار کې دی الله کامیاب ساتي الله د څوتې نور هم عمر ورکړي الله د ظالمانو نه وساتي او زه پوره سپورټ کوم عزتمن چې لکه موږ د ویډیو مقصد دا نه وي موږ د ډاکټر یا د چا بې عزتي نه کوو ځکه چې زه خپلا ډاکټر له ځان چې کله زه بیمار شم خو دا غریب په دا ژبه کې اوس هم هغه ولا دروندوالی دی چې هغه د کمې 1 سال ګولۍ خوړلي د اپیوال شوې یا سخت ګولۍ د ولا ژبه کې اوس هم هغه دروندوالی نو مهرباني دا وکړي خلکو ته صرف دا پیغام دی چې تاسو اول دم درود کوو چې کله دم درود کې ناکام شو نو ډاکټران خو بیا چاوړي نه بیا ډاکټرانو ته تللی شو ښه وسلام